چې د ټول عمر ګناه مې پرې معاف کېږي، ربه داسې یو سجده مې په نصیب کې. د مو شیرین وروره یو ورځ یو یهودي د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دربار له راغی، ورته یې چې ما سره دا د کجوري هډوکی ده، زه به په تو باندې الله ایمان راوړم چې دا د کجوري هډوکی خښ کې او مزدیګر له دا ستره ونم شي او دا کجوري هم ونیسي. نو خیر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه د ځان سره روان کړه و بوی تله و هغه د کجوري هغه هډوکی یې خښ کړه. نو چې واپس راغلو نو د یهودي په زړه کې وسوسې کوي چې هسې نه ما خو دا وعده کړې ده چې زه به ایمان هم راوړم په ده باندې، نو هسې نه چې واقعي چې دا د کجوري دا هډوکی کجوره جوړ شي او بیا ونه ونیسي. نو دا ماسپښین ټیم کې دا لاړ و هغه د کجوري هغه هډوکی یې د ځمکې نه راوواهه و بیا یقین پیدا شو چې اوس خو به هېڅکله هم نه کېږي. خیر چې مازدیګر شو د وعدې مطابق دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم و هغه دواړه لاړ وو. چې وکتلو نو هغه کجوره هغه هډوکي نه هغه کجوره ونه شوې وه او کجورې څانګې غونچې یې نیولې وې. نو ده د تسلي دپاره کجوره یوه را وڅه کړه و هغه کجوره چې کلا کړه نو هغې کې هغه هډوکی نه و. نو هغه یهودي ورته یی چې ای پیغمبره ما خو ته له هډوکی در کړی و چې دغه هډوکی چې کله په ځمکه کې هغه شي نو دې کجورو کې خو هغه هډوکی نشته ده. نو هغه ورته چې هغه هډوکی خو تا وایده که نو دغه کې څنګه اوس هغه هډوکی راشي. نو ولولو بچو تر اوسه پورې همغه هډوکی چې کومې ونې دي هغه بغیر هډوکې کجورې کوي، اوس هم په سعودیه کې میلاویږي. و تاسو به دا سوچ کوئ چې یاره ښه نو چې هډوکی نشته نو هغه ونه کجوره څرنګه کېږي. نو ګلالو بچو د هغې کجورې چې کله هغه پاڼې راغورځېږي وچې شي نو د هغې نه بیا ونې جوړې شي، هماغه د هغو تخم ده. او تر اوسه پورې بغیر هغه هډوکي هغه کجورې په سعودیه کې کېږي او خرڅېږي. د خپل ژوند خرڅ وتو ډېره ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ.